مریان بی بی سیوا خبره کوم ته ماته دا وایه چې ته یوه شپه خو ما سره سپینو کې تېره کړه که نه زه د تا بیا نن زم تا ته دا وایم که چا په ځوانبا طریقه ښایي سعید مرون ذاتي طور بولي ذاتي بالکل صاف ستھرا سړی دی بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم جناب قرآن قدر عزت معاب زد ملک سیف اللہ اورکزئی طرفنا و د کورمی مشرونو و د کشرونو نوجوانونو طرفنا جناب چرمین سیف اللہ هم تھا په کورمی راتلوی بولی سړي ماشی کوو په خیر روغلی سره د خپلو مرګلو الله تعالی خپل مقصد کی کامیاب کا دینه یو بله خبره دا ده چې زموږ تاسو د ټولو کامیابي د الله تعالی حکمونو کې ده و د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقوی کې ده چې چا د خپلې کې مضبوطی سے ونیولې دنیا بیا ښایسته قیامت بیا ښایسته نن نیو پاکستان زنده باد مومنٹ پاکستان په هغه وخت زنده باد و چې په هغه 1947 کې کله بنیاد کېښودل شو پاکستان هغه وخت زنده باد و چې 1962 کې انډیا مکار غوندې ملک ته یې شکست ورکول پاکستان هغه زنده باد و چې د ټولو مسلمانو بنیاد په څه شي ایښی معلوم دی تاریخ و د پاکستان بنیاد په لا اله الا الله باندې ایښی دی نن افواج پاکستان د دنیا بهترینو پوځي کې شمار کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده سکون سره د سرحداتو د خپل ملک حفاظت کوي او هغه مري هغه شهید ده نن مو د خپل ملک د خپل افواج پاکستان د خپلو ادارو دا سوچ نشو کولی چې موږ د هغه خلاف خبره خو پرېږده دا ثانیات کې راولو نن پاکستان د ټولې دنیا د اسلامي ممالکو اندیوه ستنې دی چې پاکستان دی امریکا پاکستان سے لګېدلې دی مه پټوه انډیا پاکستان سے لګېدلې دی د دنیا هر یو د کفر ملک پاکستان سے لګېدلی دی چې پاکستان ختم شي خو زه دا لیکل کوم چې اسلامي ملکونه په ماغه ټیم ختم دي نن به دا کوم کماکل سوچ چې پاکستان د خدمتداري سوچ کوي زه پوځ سره اوستا یم زه پوځ سره جنګېږم زه پوځ سره هره زه یوه خبره ته کوم مولانا صاحب چې کله خبره نه کوم عالم دین دی که په دې پوځ خفه کېږي که په دې دنیا خفه کېږي خو مریم بي بي سي یوه خبره کوم ته ماته دا وایه چې ته یوه شپه خو ما سره سپین ورکې تېره کړه که نه زه د تا بیا بالکل طاقت بنو ته په دې خبرې نه شرمېږې چې په سیند کې تا ته نن د ایمینې لپاره یو کینډیډیټ نه ملېږي ته لګې ته پاکستان سي خبرې کوې پاکستان زه به دا وایم که نه
څه پاکستان جوړ پښتنو یې کړی دی او پاکستان د پښتون او څه پښتوني په بنیاد اخري قیامت پورې سیخ نه کړي د ما په خدای قسم دی سړی بیا نه سي کوي نو مریم بیبي ته د مشرف حواله ورکړې ته د خپل پلار حواله ورکړه څه مشرف په سروس کمیشن باندې جرنیل جوړ شو هغه خپل وخت کې تکلیفونه برداشت کړي د تا په کرخو په سوپر سیل کې و په 50 لکه پلنګ شپې تېرې کړي انسان وطن دی میدان ته کنه ته څنګه پاو سره دوست مې ته څنګه باج سره دوست مې نن زم ته دا وایي که چا په ځوان باندې کاخای سایمرون ذاتی طور کوي ذاتی بالکل صاف ستھرا سړی دی ستا په بچیای کې خامخا غل وټایي دوره سپایي باندې کورونه نه شو کوه ځکه سایمرون په خپله سپا دی خو څلون دي ورسره که څه وکړي د مداو نه هغه مخ تاو شي یوه ګیلاس شته واوره نه نه شته نه نه په 10 ساعته شته څه سندر کړمه الله نسبت شو تقریر وکړه شیر محمد ته تقریر وکړه ملک عبدالولی ته تقریر وکړه شیر افضل خان منګل ته تقریر وکړه پلانکی ته تقریر وکړه تا خو د سندر کړمه نه یو راوړه وخت سوال ته تقریر وکړه په دې نه خپه کېږي چې کله کوم کې مثالي حقوق د دې پروا نه ساتي لکه نن تاسو زه در سره سبا زه ټول بالکل راخار ملوم په دې خلکو نه کې هر یو انسان نور حقیر مګه څنګه باندې بیا ته ورسته خپه کېږي څه دا مو داسې والي وکړو پوجران ګیلاس شته خو د ګیلې په تاورې یم په دې خو نه څه پوج د مو پلان کړی دی ډینګیا دی کنه پوج ته زه ورسه زه ورسه جنګېږم د ما پوج دی د ما پوج د قرباني ورکوي خو نه یوه ګیلاس شته څه سندر کور مینه د ما مینې نه جوړېږي په دې خلکو نه کوي په درې سره وټولو باندې چې تبا باندې کوزونه منبر جوړه دو کتاب د موئی اوس که زه تا ته ده خالد بن ولید څه کله یعنې یو کابل یو هغه صحابي وګرځېده الفاظ یې اخري هغه کومه نامه ورکړه کومه نامه یې ورکړه د الله توله سیف الله چرمن سیف الله تقریر کوي د ما په الله تعالی بروسه شته چې سیف الله چرمني و سیف الله ورسایي نو پوج نه کوم کېږي نو پاکستان نه کوم کېږي نه انشاءالله کور به نه کوم کېږي نه څه مو سره څوک ظلم کوي هغه د ظلم خلاف اواز نه کوم کېږي زنانه ده ته څه ورکړه سندر کرم ته توجه ورکړه سندر کرم ته هغه تماشې چې ورباندې شوي دي د هغوی یې ځلا وکړه هغوی یې سم مینه وکړه هغه مخته کړه پارلیمنت کې کله زه شلادی شلم پارلیمنت کې زه کله په هغه کلشینکوف شلم که پارلیمنت ته زه لاړم بل سنټر کولم والا لاړ اب د خپلې حلقې د محرومیانو خبره کوي څه زما علاقې کې څه محرومیانې دي ننان پاوسایو 1965 به ساکادت رزبه سوال خان نمیده په کشمیر باندې قربان شوی دی نن یې هډوکي نشته نن زه پاکستان پاوسره یم سبا زه پاکستان پاوسره یم د انصاف توقع ساتم پاکستان زنده باد افغان پاکستان با